ځکه د خو اسلام ډیر وروستو راوړی نوې مونږ هم ستاسو نه مخکې والی کړی دی په اوبو څکولو د حاجیانو باندې. مونږ به حاجیانو باندې اوبه څکولې او تعمیر د مسجد حرام چې مسجد حرام هم آباد کړی دی. نو که تاسو مونږ نه اسلام کې سبقت کړی دی مخکې والی نو مونږ ستاسو نه په حاجیانو کې په اوبو څکولو او د مسجد حرام په آبادولو کې مخکې والی کړی دی. نو دا آیات مبارکه را نازل شو دغې جواب وکړو چې ټیک ته چې حاجیانو باندې اوبه څکول او مسجد حرام جوړول دا ډېر ښه کارونه دي خو اله چې کله سړي کې ایمان وي دا پیدا اله ورکوي چې کله سړي کې ایمان وي چې ایمان وي او په حاجیانو اوبه څکوي نو دا ډېر لوی عمل دی ځکه حاجي د لوی عمل دپاره تلی دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی اللهم اغفر للحاج یا الله حاجی سیب وبخي او د چا دپاره چې حاجی سیب د مغفرت دعا کوي نو یا الله هغه کس هم وبخي. نو د حاجی لوی شان دی نو بیا د حاجی سیب چې څوک حاجی باندې اوبه څکوي نو دا غم بیا لوی شان دی. نو ټیک دا چې حاجیانو ته اوبه ورکول دا لوی کار دی خدا بغیر د ایمان نه کچا کړي نو دا ضایع شوي دي. او دغه شان مسجد جوړول او بیا مسجد حرام جوړول حرم شریف بیت الله دا خو ډیر لوی کار دی او لوی سعادت دی. جماعت جوړول خو په دې شرط باندې چې کله سړي کې ایمان وي چې کله سړی مومن وي که مومن نه او دا عمل کړی نو دا عمل د الله په نسبت باندې ضایع دی. نو څومره لوی عمل چې مسجد حرام په آبادی کې سړی آبادې کړی په هغې کې شریک شوی خو چې ایمان یې نه وي نو دقه عمل دله فایده نه ورکوي. او بل طرف ته حدیث مبارک کې راځي چې یو کس په جماعت دپاره د رڼا انتظام وکړو عام جماعت دپاره د جماعت دپاره د رڼا انتظام وکړو نو حدیث مبارک کې راځي همیشه دپاره ملائک او هغه فرشتې چې هغې حاملین د عرش دي حملة العرش چې کومو فرشتو عرش اوچت کړی دی هغه فرشتي د دې بنده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي چې د څو پورې هغه رڼا په مسجد کې برقرار وي خو په دې شرط چې سړي کې ایمان وي او مومن وي نو الله دا اعمال پیدا ورکوي. حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی رب العالمین فرمایل چې زه یو قوم ته اراده د عذاب وکم چې عذاب وله ورکومه خو چې کله وګورمه چې په هغې کې آبادونکي د جماعت وي او هغه کسان ووینم چې خاص د الله د رضا دپاره د یو بل سره محبت کوي او هغه کسان ووینم چې د سحر په ټیم کې استغفار غواړي نو د هغې قوم نه عذاب پورته کم. نو جوړونکي د جماعت د دې دومره لوی فضیلت راغلی دی چې کله سړی جماعت جوړوي. او حدیث مبارک کې دا هم راغلی دی جماعت کې ګورې ناسته پاسته کې ډیر خیال کول. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویأتی فی آخر الزمان ناس رابشی په آخر زمانه کې خلق زمان د امت نبی او راتله بکی جماعتونو ته او جماعتونو کې به ناس وي او د دنیا خبرې بکی او محبت د دنیا بزوتی ویلا تجالسوهم د دې خلقو سره ګورې مکینئ دې خلقو سره مکینئ چې جماعت کې ناس او د دنیا خبرې کوي.
او حدیث مبارک کے راضی وی پا جماعت کی د دنیا خبری کول دا دسی نیکی خوری یأکل الحسنات کما تأکل البہیمت الحشیشہ لکه څنګه چې دا زناور واخه خوري داسې چې په جماعت کې بنده د دنیا خبرې کوي نو دا داسې نیکی خوري نو ډېر کرته موږ نیک اعمال وکړو خو دنیا کې جماعت کې دنیاوي خبرې کوو د هغې په وجم هغه نیک اعمال ضایع کیږي نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین فرمایي اجعلتم سقایة الحاج آیا گنئی تاسو سکول اوبس کول پا حاجیانو باندې و عمارت المسجد الحرام او آبادول د مسجد حرام تاسو گنئی کمن آمنا پشان د عمل د اغچا آمن باللہ والیوم الآخر تاسو پا حاجیانو اوبس کول او مسجد حرام جوړول دا تاسو د اغی کس د عمل پشان گنئی چې ایمان راوړی په الله او په ورځې د آخرت وجاهد فی سبیل الله جهاد کړی په لاره د الله کې لا یستوون عند الله دا برابر ندی په نزد د الله دا مبرابر وي حاجیانو باندې وبس کول او مسجد حرام جوړول دا د هغې کس د عمل په شان نشي کېدی چې هغه مؤمن وي پا اللہ و پا آخرت ایمان ساتی و جہادی کڑی پا لارا دا اللہ کی دا دا غصر برابر مگر زوئی ٹک دا چی دا خپل لوی عمل دے خود ایمان چی نوینو دا عمل زائدے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تبارک و تعالی ہدایت نکی قوم ظالم تا یا مانا دا چی اللہ ثواب نور کی قوم ظالم تا یا اللہ تبارک و تعالی د نیکی توفیق نور کی قوم ظالم تا الذین اغا کسان آمنو چی ایمان روڑو وہاجرو ہجرت وکو وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد وکو پلارد اللہ کی بی اموالہم و انفسہم پخپلو مالون سرا او پخپلو زانون سرا چاچی ایمان راوڑو ہجرت وکو جہاد وکو نو دی لبا اللہ سور کئی دا اللہ دا طرفنا دا دی انعامات تا گورا اولنے انعام اعظم درجتن عند اللہ لوی درجی والدی دا کسان پنیز دا اللہ پنیز لوی درجہ دا لوی مقام دے چی سڑی تا مقام دا اللہ پنیس حاصل شنو مقامم دا مقام دے نو اللہ وی یو خوش خبری اعظم درجتن عند اللہ لوی درجی والدی پنیس دا اللہ بل اینام وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ وی ہم دقا کسان کامیاب دی نو چی اللہ سڑی تا دا کامیابی اعلانو کی دو اینامونا دریم اینام یبشرهم ربهم زیر ورکی دی تا رب ددوی نو چه رب سڑی تا زیر ورکی دا دریم اینام برحمت منہو پس سر زیر ورکی پر رحمت سرا پر مہربانی سرا دخپل طرفنا بل اینام ورضوان او پر رضامندی سرا دخپل رضا اعلان ورتکی وجنات لهم او پا جنتون سرا دپار ددوی دا اللہ پنیز لوی درجہ اللہ وی کامیاب زمان طرف نظیر دا رحمت دا رضوان دا رضائی او دا جنت فیہا نعیم مقیم چی دی بپاغی کی پیہا چیوی بپاغی کی نعیم مقیم نعمتنا ہمیشہ جسی جنت بئی دسی جنتون بئی چی نعمتون بئی پکی مقیم ہمیشہ بئی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بئی دی پاغی کی یعنی اسی کی بدی پاغی کی ابداً ہمیشہ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک دا اللہ سرد اجر عظیم اجر لوئی فرمائی اجعلتم سقایت الحاج
آیا گنئی تاسو اوبس کول پا حاجیانو و عمارت المسجد الحرام او آبادول د مسجد حرام کمن آمنا پشاند عمل د اغچا آمن بالله چی ایمان راوڑی پا اللہ باندی والیوم الاخری پا ورز د آخرت باندی وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کی پلار د اللہ کی لا یستوون عند اللہ ندی برابر دی پنیز د اللہ واللہ اللہ تبارک و تعالی چی دے لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا الذین اغا کسان آمنو چی ایمان راوڑے وجا ہاجرو ہجرت وکو وجاہدو فی سبیل اللہ جہاد کی پلارد اللہ کی بی اموالہم پمالو نخبلو سرا وانپوسہم پزانو نخبلو سرا اعظم درجتن لوی درجی والدی عند اللہ پنزد اللہ وَأُولَئِكَ وَدَا کسان چی دی هم الفائزون هم دی کامیاب دی یبشرهم زیر ورکی دی تا ربهم رب ددوی برحمت منه پا مہربانی سر دخپل طرفنا ورضوان او پرزامندی سر وجنات او پا جنتن سر لهم د دید پاربا فیہا پاغی کی نعیم مقیم نعمتنی ہمیشہ خالدین فیہا ابدا دیب اسی کی پاغی کے ہمیشہ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ چرے دا اغسر اجر دیر لوئی دے